نصلي على رسول الكريم اما بعد مسلمان ورونو الله جل شانه باندې دا پنځه منځونه خو فرض کړي دي او د جمعې منځ پکې هم دی او د اخترونو منځونه هم دي د دې نه علاوه یو څو منځونه نور دي چې وخت پې کم لګي او اجرونه بې انتها دي او ډېرې خبرې پکې دننه پرتې دي نو په هغې کې د ټولو نه لاولنی کم یو دی هغه دی تهجد تهجد په کم ټایم کې دي څو رکعاته دي څنګه به یې کې نو نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي که ما ته مشقت نه وی که نه یره نه وی چې زما امت پې پوره نه کړي نو ما به د تهجدو په خپل امت باندې فرض کړی وی او یو لنډ یو مثال در کومه یو کس ته زه آواز کوم ای پلانیه زما دا کار لګوکه زما دا ضرورت دی زما دا حاجت دی یو دا صورت دی بل تاسې یو وخت کې دا کس ما ته په خپل آواز کوي چې لکه ستاسو ضرورت خو نشته ستاسو مسله خو نشته ستاسو حاجات خو نشته جی چې زه یې پوره کړم اوس تاسو ته یم کوم یو صورت بهتر دی بهتر دا نه دی چې هغه ما ته په خپله ووایي چې ستاسو ضرورت شته دا بهتر دی که نه په بدله د دې چې زه ورته یم زما د ضرورت پوره کړه نو څه وایي حدیث مبارکو کې راځي تهجد په وخت کې الله جل شانو د خپل شان مطابقه د اخرني اسمان ته راکوشي او څه وایي څوک شته چې ما نه وغواړي چې زه وله ورکم څوک شته چې د خپلو ګناهونو بخشش ما نه وغواړي چې زه ورله ورکم زه یې وبخمه څوک شته یو حاجتمند چې حاجت یې پوره کړمه ای مړی قسم دی د رب سره تعلق سات شو که نه د بیا مخلوق پسې منډې نه وګورئ بس 2 رکعته مونځ کوه سیټ ته مړه چا به راباندې احسانات نه راوړي او نه به چا پسې منډې تړلې وخو بس 2 رکعته مونځ کوه تهجد مونځو الله اکبر علما فرمایي وایي بغیر بزرګۍ ته نشي رسېدی تر څو پورې چې دی د تهجد مونځو پابندي نه کوي نو څه به کوو 2 رکعاته 4 رکعاته زیاده سے زیاده 12 رکعاته دې مونږ اهتمام وکړو ښه شپه کې راپاسو هېڅوک پر نه خبرېږي مړه او د رب سره چې خبرې کې ډېر خوند کوي ښه ډېره مزه ده مناجات نه دي د رب سره چې سیټ ته شي که نه ودرېږي او څوک ترې نه ویني او په تیاره کې راپاسې مړ نو څومره خوند به دا کوي ښه نو چې مونږ یو څه کوو د تهجد مونځ ادا کوو صحیح ده دویم چې کوم مونځ دی هغه دی اشراق اشراق په کم ټایم کې به کې څنګه به یې کې اجر شته کو نشته نو اشراق کله چې نور راوخیږي د هغې نه پس په یا 2 رکعاته یا 4 رکعاته کې د اشراق په نوم نیت مې وکړو د زړه خلاصه 2 رکعاته اشراق مونځ ادا کوم الله اکبر خو دا دې پکې هم نه وي بس زړه کې راولی چې اشراق مونځ ادا کومه 2 رکعاته یا 4 رکعاته ګوره 2 رکعاته چې وکړي د هغې نه پس یو 2 رکعاته صلات حاجت ورپسې وکړه نو مړه د ورځې چې څومره کارونه دي که نه الله به یې پوره کوي ښه په شر دی چې یاره لږ وایي د کونډې زویه څه خو بویه که نه یاره چې لږ یقینا به یې ګورئ ښه نو اشراق کله چې نور راوخیږي د هغې نه پس په 2 رکعاته یا 4 رکعاته مونځ کې یاره جي ثواب شته کو نه ثواب دومره دی چې یو حج د یو عمرې ثواب الله جل شانه ورکوي او هغه چې قبول شوي ګورئ ښه رب ته منظوري الله جل شانه پې دومره ثواب ورکوي نو چې موږ نه ګورئ اشراق پاتې نه شي ښه دویم دا مونځ دی دریم چې کوم مونځ دی که نه نو هغې ته وایي د چاشت مونځ د چاشت یاره جي د دې ټایم کم دی یاره جي ثوابونه پې څه دي نو ټایم داسې 9 بجې یا 10 بجې 9 نه 10 بجو نه شروع کېږي تر د زواله پورې او جي 100 رکعاته دي نو دا به څه کې دا به 4 رکعاته نه واله د 8 رکعاتو پورې به دا نوافل کې او اجرونه څه دي اجرونه دا دي که نه څوک چې د چاشت د مونځ اهتمام کوي نو الله به پې څه ثواب ورکوي الله به د رزق دروازې کولاو کی د داسې ځای نه به ول رزق ورکوي چې د په ګمان کې به هم نه د به خیالات کې هم نه راځي موږ څومره منډې تړلې رزق پسې وخو یاره حلال او حرام یې نه کوو که نه او عزت راته د چا عزت نه ښکاري نو بهی دا ولې موږ سره علاجونه پراته دي یاره دا منځونه الله جل شانه او تعالی څه دپاره راکړي دي
نو دریم پکې کم یو دی د چاشت مونځو د کم ټایم نه د 9 نه د 10 نه شروع کیږي تر د زواله پورې زوال چې کم دیز زمونږ په دې ځای کې چې کم مردان کې کم ټایم دی په پاکستان کې عموما د 12 بجې نه شروع کیږي عموما یا 20 منټې 25 منټې 30 منټ دا د زوال وخت وي ښه نو دغه د شروع کېدو نه مخکې د 9 نه د 10 بجو نه شروع کیږي تر د زواله پورې 4 رکعات نواله تر د 8 رکعاتو پورې به د چاشت مونځ کې نو ثواب به سي الله جل شانه به د باندې د رزق دروازې کولو کیخه د داسې ځای نه به رزق راکوي چې زمونږ ګمان کې به الله به پکې برکت اچوي بل پسې کم یو دی بل پسې دی اوابین هره اوابین څه ته وایي یار اوابین د ماښام د مونځ نه پس شپږ رکعاته دي شپږ رکعاته نوافل شپږ رکعاته ښه د ماښام مونځ نه پس 2 رکعاته بیا 2 رکعاته بیا 2 رکعاته څلورم هم کول څلور دو هم کولی شي اوابین هغې ته څه نوم وایي اوابین دا د ماښام د مونځ نه پس چې سنت وکړې د هغې نه پس شپږ رکعاته دي یاره جی مولانا ثوابونه یې څه دي ثوابونه خو ډېر دي یار څومره دي د دې شپږو رکعاتو چې مونږ اهتمام کوو نو الله جل شانه به مونږ له د 12 کالو د بیریا عبادت چې کم دی دومره ثواب به الله جل شانه موتعالی راکوي نو جی ګوره لوټ مار دی ښه الله جل شانه راته د لوټ مار خزانې راکړي یاره خو چې مونږ خو یې والو که نه یاره د هغې نه پس چې کم مونځ دی هغې ته وایي صلات تسبیح په دې باندې ما یو مستقله ویډیو هم کړې ده نبي علیه السلام خپل تر ته وایي تره وروسته مال راشه تا ته به یو سیز داسې در کومه چې ستا له اولني داسې تاکید یې وکړو که نه عباس رضی الله تعالی عنه ته د صلات تسبیح مونځو چې عباس صاحب وایي د نبي اسلام تره و چې کیدای شي خپل وراره مال یو غټ سیز راکوي نو دا 4 رکعاته ورته بیا په یو سلام باندې په یو نیت باندې 4 رکعاته صلات تسبیح مونځ دی د هغې طریقه ما په یو ویډیو په مستقل کړې ده د دې دومره ثواب دی چې له اولني اخیرني واړه زاړه په قسته په خطا او کو په هیره شره شوي کو تا ته پته یو کو نه دا ټول ګناهونه الله معاف کوي په 4 رکعاته د صلات تسبیح مونځ باندې نو دا مونځونه چې زه راټول کم ټول که نه ټول مونځونه زه راټول کم که نه نو یاره جي زیات نه زیاته چې دا صلات تسبیح مونځ هم ورسره شروع کړي که نه نو زیات نه زیات 40 منټ پرې نه لګي یار نو څومره اجرونه الله جل شانه درکړي مختصر یې ته بیا وایم لاول څه دی د تهجد مونځ تهجد مونځ فضیلت څومره دی چې بس الله جل شانه په خپله مونږ ته وایي نو څوک شته چې وله ورکمه زموږ څومره حاجات دي ورځ کې یاره نه یا رب ته مونږ نشو ویلی یو څه دی یو دی تهجد مونځ چې دا مونږ نه قضا نشي چر څومره مونږ کوو بل څه دی بل دی عوابینه د ماښام مونځ نه پس چې کمی شپږ رکعاته د یو حج او د یو عمرې ثواب ورکوي بل دی د چاشت مونځ چاشت نه چاشتو 4 رکعاته 8 رکعاته مونږ کوو الله جل شانه به زموږ د رزق چې څومره خبرې دي دا به ټول الله جل شانه الله جل شانه به داسې ځای نه مونږ له رزق راکوي زموږ ګمان کې هم نه او بل یو څه دی بل دی اشراق کله چې د انور راخیږي دغې نه پس 2 رکعاته وکړه او ورسره یې 2 رکعاته حاجت مونځو که ته بیا ګوره چې الله دې ټول حاجات پوره کوي که نه نو کو به د اهتمام انشاءالله کوو که نه د اشراق د یو حج او د یو عمرې ثواب الله ورکوي چې دا ګوره مونږ نه ضایع نه شي ښه کوشش کوو چې ټول مونږ کوو او چې ټول نه کوو که نه مړه څه نه څه خو پکې کوو که نه یاره لاول به مله دنیا سازوي آخرت خو وروسته دی هغې نه پس بیا زموږ آخرت سیک الله جل شانو سازوي نو کو به که انشاءالله دې مونځونو مونږه برپور انشاءالله کوشش وکړو ښه صحیح ده واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین